د دې سورت مبارک نوم دی سورۃ رعد، چونکې په دې سورت کې د رعد تذکره راغلې ده نو د ګډ سورت نوم چې کوم دی سورۃ رعد دی، او دا سورت چې کوم دی مدني دی، یعنی په هغه دوران کې نازل شوی دی چې د پیغمبر علیه السلام د نبوت له 23 کلو څخه د مدینې شریفې 10 کاله د تاریخ حصه ګرځېدل. نو په دا ټیم چې کوم سورتونه نازل شوي دي هغه ته مدني سورتونه ویل کېږي. خو که بیا نبي علیه السلام په مدینه ښار کې وي که د بندې وتلی وي دا سورت نازل شوی نو هم مدني ورته ویل کېږي. او دا 43 د دې آیاتونه دي او 6 رکوع باندې دا سورت مبارک کوم دی مشتمل دی. د دې سورت مضمون هم د تر سورت مبارک سورت یوسف په شان باندې 3 غټ مضمونه دي د قرآن کریم، د هغه درو اثبات او پر هغو باندې کوم د کفارو اعتراضونه دي د هغو جوابات دي. په هغو کې یو رسالت دی چې رسالت د الله پاک جل جلاله یو حق عقیده ده پر بنده باندې، بنده به دا عقیده ساتي. اول انسان چې دنیا له راغلی وي هغه هم نبي وي آدم علیه السلام، اخري کوم نبي دی هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی. په دا مابین کې تقریبا 1,40,000 زیات کم نبیان راغلي دي، وختن په وختن و خلکو ته د الله حکمونه بیان کړي دي. دغه نبوت دې ته نبوت ویل کېږي، رسالت ورته ویل کېږي. دا د مسلمان عقیده ده. که دا عقیده د چا نه وله هغه سړی مسلمان نه دی. نیمه یې وله نیمه یې نه وله. اوس عیسایان چې کوم دي خدای مني، جنت مني، دوزخ مني، خیرات مني، صدقه مني، ډېر روزه مني، ډېر شیان مني. یهودیان یې مني. د تورات رنګه کتاب پر نازل دی، د انجیل رنګه کتاب چې کوم دی د دوی کتاب دی، لیکن دوی بیا هم اوس هم ملایان یې دا کافران دي، ګرد دنیا یې دا کافران دي. وجه څه شي ده؟ وجه دا ده دوی چې کوم د رسالت ګرد نه مني. دوی ته عیسی علیه السلام پورې سره راغی بس عیسی علیه السلام اخري نبي دی، دا محمد صلی الله علیه وسلم اله دغه سړی، دا موسی علیه السلام چې دا یوه معنا نه لري. یهودیان بیا عیسی علیه السلام هم نه دی نبي، دا محمد صلی الله علیه وسلم هم نه دی نبي. نور نبیان مني، نور هر څه مني، لیکن چونکې د یوه نبي نه منل هم کفر دی، د ګډ نبیان نه منل هم کفر دی. نو د رسالت کومه عقیده ده دا د قرآن کریم بنیادي موضوع ده، په دلایلو باندې ثابتي. کوم اعتراضونه د چا باندې کړي هغه ردوي. دویمه موضوع چې کومه ده هغه د رسالت یعنې د توحید موضوع ده. الله پاک جل جلاله چې کوم دی واحد لا شریک له ذات دی، په ذات کې هم شریک نه لري، په صفات کې هم شریک نه لري. دا موضوع په دې کې بیانېږي. او له هغه سره سره د آخرت بنیادي موضوع د مسلمان عقیده ده. هغه له مرګه پس به دغه انسان بیرته په دغه شکل باندې دی جوړېږي، بیرته به رازمندی کېږي، بیا به د الله په حضور کې پیښېږي، بیا به دوی د ښو د بد حساب ورکوي، بیا به لیا جنت له لیا دوزخ له ځي، او بیا له دې خبر مرګ حلالېږي، مرګ بیا نشته. دغه عقیده د آخرت څخه کومه ده د حساب کتاب. دا د قرآن کریم بیا بله موضوع ده. په سورۃ رعد مبارک کې هم دغه موضوع څخه کومه ده دا بیانېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم را. دا درې تورې چې کوم دي الله په پوهېږي او الله پاک جل جلاله به نبي علیه السلام ته خود ښوولي وي. موږ د دې په معنا نه پوهېږو، لیکن و موږ ته ډېره فایده راکوي. ما چې الف لام میم را ووایي دا ډېر حروف دي، پر هر حرف باندې و ما ته خدای نیکي راکوي. یوه نیکي الله پاک په لس باندې لیکي. که په روزه شریفه کې ووایي خدای پاک یې د فرض په کاته کې راجمع کوي. بس زما دا هم فایده ده، دا هم فایده ده چې ما پر دغو حروف باندې ایمان راوړی دی. که زما سر په خلاص دی که نه دی په خلاص. د کومو خلکو چې دماغ کاږه دي پر قرآن باندې اعتراضونه کوي هغه د خپل ځان سره په خپله حساب وکړي. زموږ د مسلمانانو دا عقیده ده چې دا متشابهات القرآن دي، یعنې په دې باندې د لوی ملایان هم سر نه دی خلاص. الف لام میم را څه معنا ده الله به په خبر وي. تلک آیات الکتاب دا د قرآن کریم څخه د الله العظیم کتاب څخه بعض آیاتونه دي. دا د سورۃ رعد 43 آیاتونه هم دغه قرآن آیاتونه دي او حق دي. قرآن چې کوم دی دا حق کتاب دی. قرآن که چا نه مانی بیا هغه سړی مسلمان نه دی. والذي انزل الیک من ربک الحق. او الله پاک فرمایي هغه وحي څنګه نازل شوي دي وتا ته ای محمد صلی الله علیه وسلم د خپل پالونکي خدای له طرفه څخه الحق دا هم حق دی. علماء کرام فرمایي په تلک الآیات الکتاب کې
خو د قرآن آیاتونه راغل او والذي انزل اليك من ربك الحق کې بیا کم آیاتونه دي نو علما کرام فرمایي له دې څخه دا مسله معلومه شوه نن سبا په دنیا کې یو ګروپ دارنګ هم تشکیل شوی دی هغه دا یې وایي قرآن منو او دغه احادیث کوم دي دا احادیث له ملایانو خبرې دي حدیث شریف کې راغلي دي تبلیغیان ولاړ شي په حدیث شریف کې راغلي دي د چیش حدیث دی یو لوی سړی اوس مړ دی زه بیا نوم نه اخلم ده بول چا وویل ما وویل تا وویل بس بیا ملایان غیر کړپ رسول الله وویل نعوذ بالله دا علاقه د ملایانو خبرې دي دا احادیث کوم دي بخاري دا مسلم دی ترمذي دا او دارنګه کوم دی لوی کتابونه دي نو د احادیثو دا ګرد د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اقوال دي د نبی علیه السلام اقوال کوم دي دا هم وحي دي دا هم د ایمان حصہ ده مسلمان به پر قرآن باندې هم ایمان راړي د نبی علیه السلام له خولې څخه کوم کلمات راوتلي دي د احکام په طور باندې د اخلاق په طور باندې د اعمال په طور باندې دا احادیث کوم دي دا هم وحي دي صرف فرق دا دی د قرآن کریم تلاوت هم ثواب لري احادیث کوم دغه تلاوت نه کوي په قرآن باندې تر منظور کولای شي په بخسر او حدیث وایي یو رکعت کې بل حدیث وایي بل دا نشي کولای دا قدر فرق خو دی چې احادیث کوم دي دغه تلاوت نه کوي قرآن کوم دغه تلاوت کوي ورنه د آیات کریمه ځخه دا موضوع ثابت صلی والذي هغه تمام احادیث مبارکه انزل الیک د وحی خفیفه طریقه باندې وتا ته نازل شوي دي ای محمد صلی الله علیه وسلم من ربک استاد رب له جانب ذخر الحق دا هم بالکل حق دي ولكن اکثر الناس لیکن اکثر خلق د دنیا تاریخ دا رنګ راغلي دي اکثر خلق کوم دغه ایمان راړي څوک یې قرآن منم حدیث نه منم څوک یې د ملایان نه منم څوک یې د دین نه منم څوک یې د دعوت والا نه منم څوک یې د دین د جهاد والی حصہ نه منم دا اوس یو نصاب خلک را روان دي تشکیل کړي نو کېدای شي پر دې باندې ډېر لوی کیسې هم په پاکستان کې وشي چې داسې نصاب تشکیلي دغه نصاب څخه د جهاد آیاتونه به وتلي وي فلانی شی به وتلی وي بس داسې سر بورېده دوم بورېده غوندې اسلام کوم دی دا په کتابو کې واچي بیا به دا یاستې هغو پورې به نور شیان به نه یاست که چا ویل بیا مجرم دی بیا کوم دی جیل دی بیا پانسۍ دی بیا فلانه دا کیسې به راسي دا یو نوی نصاب را روان یو لوی ملا څخه یو چا پوښتنه کوله ول دا تر نصاب جوړېږي دا د جهاد آیاتونه چې کوم دي ځینې ته څه پکې یایې د علماو تاسو ما ته دا وایاستئ چې دا په دا جنګ کې اوس د امریکې فایده ده که د پاکستان فایده ده که د بل یا د دې سره څه کار لري وایي دا د جهاد آیاتونه د دې قرآن حصه ده که نه ده که د دې قرآن حصه ده د قرآن یو آیات نه منل دا کفر دی ګر قرآن نه منل دا کفر دی کوم آیاتونه ځین باسي چې مسلمانان زمندي وي تر هغو پورې به دا کیسه په ارام باندې حل انشاءالله که خدای کول نو زموږ خو دغه نظریه ده د خلق په نظریه بیا نه وي خبر چې دوی له دغه څخه بیا کوم چینجان راباسي نو الله پاک جل جلاله فرمایي چې دا حق دی پر دې باندې که څوک ایمان نه راړي الله پاک یایي لا یؤمنون هغه خلک بیا مؤمن نه دي ولکن اکثر الناس لا یؤمنون که احادیث نه مني که قرآن نه مني هغه خلک بیا مؤمن نه دي سم د وایي زه مسلمان نه یم نیمه دین منم نیمه نه منم دا نیمه بیا خدای نه کېدو بیا له قرآنه معلومه ده الله پاک جل جلاله فرمایي الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها لدې آیات څخه الله پاک د توحید اثبات کوي لکه څنګه چې دا خلک د رسالت منکر دي رسول نه مني لکه د یوسف علیه السلام په صورت کې خلک دغه کیسه وله دوی ورته هغه کوم نبي وایي چې زوی یې دا رنګه ورک سوی که د وښه وایي نو بیا ته نبي یې که د نه وښه بیا ته نه یې نبي نو معنا دا د نبي علیه السلام یې نه مانئ او الله پاک پوره صورت یوسف نازل کړي او دا واقعه هم ګرځو دوی بیا هم نه منل نو هلته هم د رسالت بحث وي په دا اوس آیاتو کې هم الله پاک جل جلاله د قرآن او د قرآن څخه د رسول حقانیت ثابتېږي دا یې بیان کوي اوس الله پاک خپل توحید بیانوي چې زه واحد لا شریک له ذات لما سره یو څوک هم شریک نشته دلیل څه دی الله پاک فرمایي دلیل فرمایي الله الذي الله پاک کې زه هغه ذات یم رفع السماوات ما پورته کړي دي اسمانونه بغیر عمد و دې د اسمانو ته یو ستنۍ نه ده لګېدلې دا اسمان پر یو ستنۍ پر یو پیلر باندې ولاړ دی ترونها تاسو د اسمانونه ویناستئ نو ته اسمان وینې ستنۍ نه ده ورته لګېدلې یو اسمان نه دی اوه اسمانه دي عرش دی
کرسي ده دا دونې لوی ستوري دي تر د مځکه په کړاو کړاو وارونه لوی دي او دا شیان چې کوم دي لکاو کلو څخه له هزارها کلو څخه دا ولاړ دي نه تر اوسه پورې ګریس غوښتی دی نه تر اوسه پورې یو مستري غوښتی دی نه تر اوسه پورې د اسمان یو ټوکړه رالوېدلې ده نه اسمان سره ښورېدلی دی نه لمر بې ځایه شوی دی نه سپوږمۍ بې ځایه شوې ده الله پاک فرمایي دا خو به تاسې ویناستئ یوه او ثم استوى على العرش بیا الله پاک جل جلاله کوم دی برابر سوی پر عرش باندې د ده له شانو سره مناسب کوم برابرېدل وي ورنه د الله پاک دپاره نه مکان شته نه الله پاک و مکان ته مجبوره دی دا عرش د الله پاک دی لکه د یو باچا تخت الله پاک پر برابر سوی څنګه برابر سوی دا به الله پاک ته معلوم وي اکابر دغه یی دا له متشابهات القرآن څخه دی نو دا بیا وسخر الشمس او الله پاک جل جلاله کوم دی دا لمر مسخر کړی دی مسخر کېدنګه دا معنا لري چې لمر له کومې ورځې پیدا شوی دی دا لمر دپاره الله پاک یو لیار مقرر کړي ده هغه لیار چې کوم د دوی په کال کې پرې کوي په دا ګرد اسمان کې لیارې دي هره ورځ اسمان په یوه لیار کې راخیږي بیا په بله بیا په بله په 360 لیارې کې دوی چې کوم دی په کال کې خیږي او پرېوځي دا او بیا چې کوم دی پر ټیم باندې راخیږي پر ټیم باندې پرېوځي د خدای د حکم تابع دی حدیث پاک کې راځي چې د انور هره ورځ راخیږي نو بیا څه وخت لمر پرېوځي و الله پاک ته تر عرش لاندې سجده ولګي د انور او بیا الله پاک ته وایي سبا زما څه ډیوټي ده الله پاک ستا دغه ډیوټي د سپارون نه وله نو په دا طریقه باندې روان دوان دی بیا څه وخت د قیامت ورځ راځندې شي د قیامت لس غټې علامې ښکاره کړي په هغو کې یوه دا علامه ده چې یوه ورځ به داسې پېښه وشي لمر به سجده ولګي و الله پاک ته به وایي چې خدای پاکه زه اوس زما څه ډیوټي ده الله پاک ستا اوس دا ډیوټي نه ده چې د مشرق لخوا به راخېږي نن به ته د مغرب لخوا راخېږي او چې لمر د مغرب لخوا څخه راوخېږي یعنی خلک به راکښېني لمر به د قبلې لخوا راوخېږي نو په دا ټیم کې بیا که ته دغون وزاړې چې یو وچ ډډ وي او هغه څه کوم دی ته وزاړې دغون اوښکې درته وسي دا ډډ شین سي بیا میوې وکړي نو هم ستا توبه به نشي کولی دلته بیا نن توبه قبله دي نن که هره زه ګناهونه د کړي دي که کفر د کړی دي بېرته کلمه ووایه الله پاک یې قبلوي لیکن که یوه لمر د قبلې لخوا راوګرځېدی د قیامت له غټو علامو څخه یوه علامه ده په احادیث ثابته ده نو بیا چې کوم دی توبه چاته بیا نه قبلېږي تر دغه ټیمه پورې دا لمر چې کوم دی په دغه ترتیب باندې روان دی والقمر او دغه رنګه سپوږمۍ ده د سپوږمۍ دپاره هم الله پاک جل جلاله په اسمان کې لیارې مقرر کړي دي لیکن سپوږمۍ دا خپلې لیارې خپل مدار چې کوم دی دا په میاشت کې پرې کوي په میاشت کې سپوږمۍ چې کوم دی هغه ځایونه پرې کوي نو دا هم بیا چې له څه وخته سپوږمۍ جوړه شوې ده دغه رنګه روانه ده کل یجري دا هر یو روان دی لاجل مسمى ته یو معلومه ټیمه پوري که په ورځ دی که په شپه دی هم ټیم معلوم دی او ته قیامت پورې هم د دوی خپل ټیم معلوم دی دا الله پاک دا هم ما کړي دي یدبر الامر او دا د ګرد دنیا چې کوم امر دی کاروبار دی معیشت دی دا د دنیا زندگی ده الله پاک د دې ټول تدبیر زه کوم انسان یې په ځان خطا دی مثلا فرض کړه ته یو مکان جوړوې غټه بنګله جوړوې غټ سرمایهدار یې ستا خیال دا دی دا زه جوړوم دا ته نسې جوړولی ځکه تاسې بنګله جوړوې د بنګلې دپاره سیمټ پکار دي نو سیمټ تا کله جوړوی شو سیمټ ټیکهدار خپل نه دي دا له یو کارخانې څخه راځي لوحه ستا په کار کړي سریه ده په کار کړي سریه له کومه ځای را روانه ده د سریې مستریان څوک دي د رنګ والا څوک دي او د مکان تعمیر څوک وي یعنی یو سړی که یو مکان جوړوي د دې مکان انتظام ته که دوی سوچ وي چې دا انتظام په حقیقت کې خدای پاک سره برابر کړی دي د یوه په زړه کې دا اچولي د سریې دکان یې خلاص کړی دي د یوه په زړه کې دا چې د رنګ دکان یې خلاص کړی دي یو یې مستري کړی دي هغه انجینیر کړی دي بعد کې دا ستا پیسو ټیکهدار صاحب دغه واره وخوړله ګویا کې تا دا د خدای مخلوق استعمال کې بګله ده په جوړه کړه نو انسان که هر څومره لوی کار کوي په حقیقت کې هغه د الله په شیان باندې کوي نو اصل نظام چې کوم دی هغه څوک چلوي الله پاک یې زه یې چلوم یفصل الآیات او زه خلکو ته په تفصیل باندې دا د خپل قدرت علامې بیانوم لعلکم شاید تاسو به بلقاء ربکم توقنون دا الله د ملاقات یقین وساتاسي سبای دغه خدای پاک یی سیدا نبی سکندې دا حق دی دا قرآن حق دی لمرګ پس مندون حق دی جنت حق دی دوزخ حق دی پر پولیس ویرات باندې ترېدل حق دی
اوس به نو سړي نه منل چې یا دا شیان شی هم نشته. الله پاک زه به تا نور دلیل نه وایم، دوی غټ دلیلونه نه درته وایي بیا په هغې کې ته چکرا وي. کم سے کم د اسمان دغه رنګه جوړېدل او دا د ځمکې د اسمان د ستورو د سپوږمۍ تدبیر کول، د دې بل څوک قائل سته، بل خالق یې سته نه سته. زه یم نو زه دومره لوی کارونه کولی شم، بیا تاسې دغه پریشاني وړاندې کوئ چې دا کافران به نو ویل هل ندلکم علی رجل سره خندل بېزالګي بېزو لکه دا نن سبا خلک پسخنونه وهي په ملایان باندې، ته بیان وکړې دې هلته پسخنونه وهي. نو بیا به سره ولاړل، بیا ول تاسې راسئ مړه نن دی مړګی راغلی دی، زه بیا در وښیم. هغه بل څنګه مړګی یایي د یایي اذا مزقتم کل ممزق، ستاسې ذرې ذرې سواستئ نو انکم لفی خلق جدید، بیا به تاسې بیرته رازمندي کړاست، دوباره به زمندون وي. بیا به له خندا شنه سول، شراب یې وچښل. سته دا لونی وګوره دغه انسان چې مړ سوی په قبر کې کښېښوي، بیا ورته قبر ځله واړوه، په قبر کې دا سړی چې کوم دی خارې ایرې د یو شی نشته، بلکې نیمۍ هدرې د مځکې مخ ته راغلې. اوس داسې هدرې خوارانې ورته ورته نه دي خلاصې زړې شي، خلکو د کوټ هدرې ګرد قبضه کړي، بلډینګونه باندې جوړوي، مکانونه باندې جوړوي. نو دا رنګه چې کوم دی دوی دا انسان چې کوم دی ذرې ذرې دی خار دی بادو وړی دی یو شی هم نشته. بیا دغه ذرې ذرې انسان بیرته رازمندي کېدل، روح پکې راتلل، بیا روان دی، بیا حساب دی، دا نشي کېدی. بیا به نو له خندا او آباؤنا الاولون، زموږ پخواني نیکهګان به هم قد راکښېني، دا نشي کېدلی. دا ایله فالتو خبرې دي، دا ایله چې کوم دی هغه ټایم د نبیانو خبرې دي، اوس یې د ملایانو خبرې دي، تبلیغیانو خبرې دي. الله پاک جل جلاله دغه آیات دغه دلایل و انسان ته یې دغه لوی قدرت ما منې کې نه منې. دا د اسمان پیدا کېدنګ، د مځکې پیدا کېدنګ، د لمر پیدا کېدنګ، د سپوږمۍ او د ستورو، د هوا لمرونه، دا ټول دریابونه بارانونه، دا ټوټل قدرت ما منې. اوس دا قدرت منې دا د انسان زبندې کېدنګ خو تر دې کوچنی شی دی نو. او بیا به هلته ورته ته دا یو لویه مسله وله چې دوباره زبندې کېدنګ نو څنګه کېدای شي؟ تا ایله ځان ته خیال نه دی کړی، ته اول وار هم دغه رنګه پیدا شوی، اول وار خلاصه مثال سیمپل هم نه وي موجود. اوس یو سیمپل نه وي موجود، بیا هغه شی جوړول ګران وي. اوس یو سیمپل یو وار موجود، یو موټر یو وار مارکیټ ته راسي، بیا دوباره هره کمپنۍ هغه موټر جوړولی شي، بلکې هغه دغه پیټینګ هم زده کړي، دغه پرزې هم ګرد ځان ته معلوم کړي، دوباره یې جوړ کړي. دا انسان اول وار چې کوم دی نه وي، خاشه هم د انسان نه وله، آدم علیه السلام له هم نه وي. بیا دغه انسان چې الله پاک پیدا کړي او بیا الله عبادت دا انسان تر قیامت ته پیدا کړي، څه ډول پیدا کړي؟ انسان په دې غور وکړي. خو انسان چې کوم دی خوراک کوي، خوراک مالګه ده، اوړه دي، چټني ده، میوه ده، فلانی شی دی فلانی شی دی. دا نیمه شیان له امریکې را روان دي، نیمه له افریقې را روان دي، نیمه د مشرق له ملکو څخه دي، نیمه د مغرب له ملکو څخه. تاسې دا دریاب نه یاست ورغلي، دا ګرده شپه دا جهازونه چلېږي، له یوه ملکه څخه خبره راوړي، له بله ملکه څخه دال راوړي، له هغې خوا بل شی وړي، له خوا څخه د فروټ ګاډیان له ایران څخه را روان دي، دا روډ یې سروی کوي. نو دا د ګرد دنیا ذرې ذرې، دا ذرې چې کوم دي په هغې کې هوا هم داخله ده، په هغې کې اوبه هم داخلې دي، په هغې کې کاد هم داخل دي، په هغې کې تمام خار هم داخله ده. دا ټوټل شیان سره مرکب کړي، بیا ستا ادې او ستا بابا له هغه څخه خوراک کوي، د فروټ د دوکانو څخه را اخلي خوري. نو بیا له هغه څخه د انسان قوت جوړېږي، انسان پیدا کړي. نو که ته اول خپل دا ساخت غور وکړې، نو اول وار هم انسان دغه رنګه ورک ویران، نیمه په امریکا کې وي، نیمه په برطانیه کې وي، نیمه په ایران کې وي، نیمه په پاکستان کې وي، نیمه په مشرق کې وي، نیمه په مغرب کې وي. دا سره راټول سوی انسان ځین جوړ سوی. دا رنګه د قیامت په ورځ باندې هم الله پاک فرمایي دغه رنګه بیا دوباره د انسان مخکې لا مثال نه وي، اوس کې مثال هم موجود دی. نو اوس د انسان دوباره پیدا کېدنګ ولې د پریشانۍ خبره ده؟ له کافران نه مني، له یو بل بېدینه یې نه مني. یو سړي ته ما برز ګپه کوله، ما ته یې ومنه دا قیامت، دا حساب کتاب پلاستیک دغه رنګه خلخوا به دی مولوي صاحب سیاست کوي، مرتضی اور کوي، څنګه زموږ بچیان چې کدي کفر له روان دي، داسې کافران زموږ په کور راننوتلي دلې زویان راته کافران کړل. نو ما ته یې ومنه که چېرې دا جنت وایي، دا دوزخ وایي، دا د قبر عذابونه او راحتونه ول، نو خو دا د ملایان خبره به فایده درکړي، او که نه ول هغوی بیا به نه خلاصېږي. دغه رنګه خال ولې فلوت ولې یو شی هم نه ولې. اوس دا خبره چې کله ته په خلکو نه سې منلی، د هغې خبرې پیغمبر اسلام ستړی کړی وي.
نو نبی الله پاک فرمایي لعلکم بلقاء ربکم توقنون. زه دا خپلې علامې د قدرت ور تاسو ته بیانوم چې دغه لوی شیان پیدا کولی سم، دا کینوټ انسان بیرته جوړولی سم، دا قیامت بیرته جوړولی سم، دا هیڅ مشکل هم نشته. بلکې الله پاک جل جلاله خو دا علم مثالونه پیښوو. الله پاک د دوی عظیم قدرت خاوند دی. په آن الله پاک ما خلقکم ولا بعثکم الا کلمح البصر دی که څنګه آیات حافظ دا ستاسې دوباره ژوندی کېدل، دا دوباره څنګه راکښېنول، دا بیخي د آن واحد خبره ده. زموږ عزیز ګپه کوله یو شپه و یو بل شپانه ته وویل ډېر اغزیان ول، سسي ول، دوزان ول، علاقه ول، اغزیان ول. ول زه به دې ته هلیانم دا دوی اغزیان څنګه تېره کړه؟ بله یې تدون صحرایي دا الله پاک پر یو غونډی ور وشوي، پر دا غونډي باندې ور راوخاتئ و دا ګرد اغزیان ته ول تېره، بس ګرد تېره شو. که دا غونډی زندګۍ کې د شپانه خبره ده، لیکن د عقل خبره ده. الله پاک جل جلاله چې کوم د دون عظیم ذات دی، که په آن واحد کې وغواړي دنیا ختم کې ول بېرته شته بیا شته، هېڅ مشکل نشته. دا خو نو ما تا ته دا شیان د دې مثال به زه تا ته بل درکړم. زموږ په اصطلاح کې اوس جټ تیاره، لیامګ تیاره، لیا اپسوله تیاره، دا خو تاسو نه مو الوېدلي وي. ډېر بد جهازونه دي، جنګي جهازونه دي. لیکن اوس هلته یو سړی شپه دی په خیساره کې میږ پیایي، نو سړی به درته وایي چې دا رنګه تیاره ده، بیا دا رنګه وي، بیا داسې یو جهاز له بله جهازه څخه ووځي، بیا په ننوځي، بیا تیل واچوي، بیا بمباري وکړي، بیا دغه لوړه وي، بیا سکندې ریډار یې هم نشي نیولی، بیا دا ګرد صفته ته وکړې. نو دوی به څنګه خندا چې دا دروغجن وګڼه، دا د کوم خوا دا نشي کېدلی. لیکن دا شته که نشته؟ شته. ساینسدانان دا جهازونه جوړ کړي دي په دنیا کې، خلک جنګونه پکې. دارنګه چې کوم دی د الله جل جلاله قدرت خپل قدرت نه قیاس، لکه هغه شپه چې د ساینسدان قدرت په خپل قدرت قیاس کړي، بیا دا خبره زله چپه وي. موږ هم د الله قدرت خپل قدرت، زه په خپله چې کوم دی د خټې اوښ نسم جوړولی، نو زه دا یم دوباره به انسان څنګه جوړ شي؟ الله پاک پر هغه باندې قادر دی. نو ته خپل قدرت چې کوم دی ستا کمزوری قدرت دی، په هغه باندې د خالق قدرت سره قیاسوي، دا خو ستا غلطي ده. وهو الذي الله پاکي که د نور سترګې ړندې دي، دا خړه مځکه به دلیدلې وي. الله پاکي زه هغه ذات یم مد الارض، زما چې کوم دی دا مځکه کش کړې ده، دا مځکه چې کومه ده ما کش کړې ده، دا مځکه مې خوره کړې ده. ساینسدانان دا دا مځکه یو ګین دی، یو ګول دی، لیکن لوی ګین دی. د لوی ګین چې کوم دی لوی املا هم کېدلی شي. د قرآن د ساینس مابین کې اختلاف نشته. وجعل فيها رواسي، او الله پاکي په دا مځکه کې ما پیدا کړي دي دا غرونه، څونه غټ غټ غرونه دي. اوس خالي و دا مځکه ته وګوره، په دغه یوه مځکه کې د مځکې څخه د خارج څخه سجلا پیدا اخر، د مځکې له کولې بله پیدا اخر، د مځکې له کرمه څخه بله پیدا اخر، له سونې څخه بله پیدا اخر، له چاندي یې بله پیدا اخر، له لوهې دا ګډ شیان په دا مځکه کې الله پاک پیدا کړي دي. نو الله پاک کې خالص و دا مځکه ته وګورې، هېڅ به خدایي به د منل ګولل، قیامت به د منلی وي، بیا به د لوېدل ګولل. د مځکې رنګه لوی شی پیدا کړی دی، دا نو لوی خدای دی. له لوی خدای څخه بیا لوی بیا په کار ده. او بیا الله پاک ما په دې مځکه کې غرونه پیدا کړي دي. دا غرونه کې څونه ډبرې دي، څونه سنگ مرمر دي، څونه کانونه دي، او په دا غرو کې څونه درختې دي، په دا کې څونه میوې دي، په دا غرو کې څونه قدر پناهګاهونه دي، په دا غرو کې یعنی موږ ته مخکې به د دا غرو درک نه لګېدی چې دا غرونه څه فایده لري. اوس دا د افغانستان جنګ وسوي، زه په خپله دا د غرو ډېر شکرګزار یم. که دا غرونه ما ولئ نن به یو ملا دلته نه وي، تا به زه دلته نه وی لیدلی، لا بیا کله وړی ولم. دا ګرده دا مجاهدینو برکت دی. نیمه خلک دا مجاهدین نه مني، زما دې خوا ورته به درځي. زه هم د هغو په برکت باندې نن موږ ناست یو، که نه د هغوی خلکو په رحم کرم باندې کولی. اوس به لا کله ډول یو کوچنی هلک وي، د هغه یو داستان مشهوره دی، ډول بابا حلالولم، بابا حلالولم، ادې ورته نیولم. اوس پلار سړی حلالوي، مور یې د کوچني د هلک به کوي، لوی خورۍ چاړه ورته راولم، یو کوچنی خورۍ زړګی زړګی کولم. نن سبا ملایان طالبان دینداره خلک کوم دي، بابا یې حلالوي، ادې ورته نیسي، لوی خورۍ چې کومه دغه چاړه ورته رهي. نو نن به تا دلته یو ملا طالب لیدلی وي، تا به اذان لیدلی وي، تا به مسجد لیدلی وي. اوس به د روس دلته حکومت ولای، د روس دوی غوایه پوجیان دي، ته ورته حریان یې، د بې شرابو بل کار یې نشته،
خو الله جل جلاله د دوی مخ تور کوي خدای دوی ذلیل کړل خدای دې تر قیامته پورې ذلیل وساتي د الله پاک هدایت ورته اسلام قبول کړي زموږ ورونه دي ذاتي به دې زموږ سره نشته نو له دغه څخه دا کم د دین خلق دي دا به اوس لا کله نه ولی دا غرو پیدا ما شوله دا اوس کم مسلمانان بچاو دي او په دین کم خلق په دین باندې غیرت کوي په دین خوا بدري یعنی مې خلصي په ښځه یو خانه بدري په لور یو خانه بدري بیا خلک وغه ته بړوګال یي الحمدلله دې حاله وساتي دا دین تر ښځه هم قیمتي دی دا دین څنګه دی دا زما د ایمان سره دا مسجد زما تر ایمان زما ایمان دی دا قرآن زما ایمان دی دا مدرسه زما ایمان دی په دې باندې چا خوا نه بدري بیا دا څنګه مسلمان دی دې د ودې لري دې د ملایان د ګډ بړک ول طالبان د ګډ وجېلو ته واچي ګډ د ختم کی په داس ما خانه بدري دا څنګه ایمان دی دا ستاسو د ایمان حصہ ده په ایمان څنګه چا خانه بدري دا خو تر هغه خدای د فضل کې به خو لفظ دی تر بړوتوب هم خاطر به غیرتی ده الحمدلله دغه خو ساتي نو الله پاک جل جلاله څنګه دی دا غرونه پیدا کړی دي ما د غرو پیدا بیانول یو پیدا کم سے کم دا ده په دا غرو کې الله پاک جل جلاله داسې مورچې جوړ کړی دي چې دا دنیا جدید ساينس متعجز دي او دا غریب طالبان دا سکم دي دا ټوټل اوسم په دا غرو کې اوس حالت په سمیان کې حالت کې دي او شل شک وسیله لته ست لیکن یو څوک نشي ورسره نه سي نیولای دا د غرو دا فائدې دي ځکه الله پاک فرمایي و الى الجبال كيف نصبت سترګې د ډندې سره و دا جګو غرو ته خو ګورت دا جګو غرونه سکم دي الله پاک څه ډول درولې دي د غرو کې یو بل فائدہ ده د خدای لوی عظمت د غرو څخه معلوم دی دا غرونه سکم لکه د کیټو غر دی مثلا د همالیه سکم دا جګ غرونه دي دا د پنشیر سکم غرونه دي دا د دنیا لوی جګ غرونه سکم دي د دغه غرو په سر باندې دا واور کېږي په کلو باندې دا واور پرتی وي دون واور پرتی پر دا لوی غرو باندې لکه دریابونه او دغه واور سکم دي بیا دا د ګرمۍ په میاشت کې ویلېږي بیا سویلېږي دغه اوبه سکم دي په مځکه کې ځي دا په مځکه کې اوبه روانې دي هلته بیا اوبه سکم دي الله پاک لیارې ورکړي دي دننه په مځکه کې نو بیا نهرونه دي ختلي دي ځای په ځای نهرونه دي ختلي دي ځای په ځای سکم دي ویلې دي ختلي دي ځای په ځای کاریزونه دي ختلي دي او دا ځای په ځای په مځکه کې پټې دا اوبه راغلي دي پایپونه نشته بیا څه وخت ځکه خدایي کې لا برمو وهل دننه په مځکه کې سکم دي اوبه پیدا سي تازه اوبه دا قانون لري اوبه اولا مځکې له راغلې یو څه وخت دوی صفا وي لیکن بیا سکندې مچر وکړي بیا سکندې جراثیم وکړي بیا دا اوبه سکندې استعمال قابل نه دي اوس الله پاک د اوبو انتظام کړی دی د جګو غرو په سر باندې او هغه غرونه دومره جګ دي چې هغه د دنیا څخه کوم آلوده ماحول دي تر هغه جګ دي دا د دنیا څخه کوم جراثیم دي دا جراثیم پر هغو اوبو نه پرېوځي صفا اوبه الله پاک د غرو په سرو باندې ساتلي دي او دا اوبه په مځکه کې روانې دي بیا راځي وختن په وختن مسلمانان هغه اوبه استعمالوي انسانان هغه اوبه استعمالوي که چیرې دا غرونه جګ غرونه مه ولئ دا واوره په مځکه سوی ګولای هم درېیم ورځ ته کجاړه به ولد خراب به ولد الله پاک د اوبو انتظام کوم دی د غرو په سرو کړی دی بل کال په کوټه کې یو دا خبر اور اوس هم د کوټې اوبه ډېرې کښته دي ډېر ځایونه اوبګانې نشته نو اوبه ختم کړي بیا حکومت کوم دی برمې ووهلې غټ ریګانې ووهل د سورس معلومولو دپاره نو لوی برمې ووهلې د هغو اوبو کوم اوبه ښکاره سولې نو د ساینسدانان وینا دا وله د کوټې چې دا اوبه چې کومې موږ ته راښکاره سولې دا د چیچنیا د غرو اوبه دي د قفقاز غرونه نه دي له هغه ځایه څخه دا اوبه چې کومې په مځکه کې راروان دي د کوټې خلک څښي نو الله پاک فرمایي تا ته څنګه دا خبره دونه غټه ایسي چې زه به نو څنګه دوباره پیدا سم بیا به څنګه جنت وي زما هغې ستا دپاره خالص ستا د اوبو انتظام ته وګوره زما ستا د اوبو انتظام څه ډول کړی دی له کومه ځایه تا له اوبه را روانې دي په کوم سیسټم باندې را روانې دي نو الله پاک جل جلاله فرمایي وجعل فيها رواسي الله پاک په دا مځکه کې غرونه پیدا کړي دي وانهارا د دغو غرو په سر باندې کومې واورې دي هغه ویلوي او هغه واورې کومې سوکه په مځکه کې اوبه را روانې دي او ته له هغو څخه ویلې راکاږې کاریزونه راکاږې څهان دي برمې دي او دا ټینس کوم د دنیا په صفا اوبو باندې چلېږي او که چیرې اوبه نه وي یوه ګنټه دا دنیا نشي پاتې کېدلی او ومن كل ثمرات الله پاک فرمایي بل که ته زما قدرت نه وینې ته دا میوو ته وګوره څونه ډېر میوې ما پیدا کړي دي ته اوس نمونه اخې
درې ورځې موږ بحث وکړو د میوو نومونه موږ نسو اخیستلی دغه ډېر میوې جلا خصوصیت دی د انسان په بدن کې څه کردار دی له هغه څخه کوم شربتونه جوړېږي په کوم دواګانو باندې ګډېږي دا میوې اکړ دی شی دا سیب اکړ دی نه زما تا خورو په چارو یې پرېږدو دا سیب څکن دی په دواګانو باندې ګډېږي په مرباګانو باندې ګډېږي په مختلفو شربتو باندې ګډېږي دا کوم دواګانې چې ما ستا استعمالوو په دا باندې ګډېږي نو سیب خو نه دی د خدای پاک یو نعمت دی ایو طبیب ویل دی یا عجبت لمن مات وفي بطنه تفاح زه هغه سړي ته هم عجبه یم چې دی مړ په نس کې سیب یعنې چا سیب خوړلی هم بیا مړ کېدلی شي دونې قدر مفید شی دی د معدې دپاره او له هغه څخه ډاکټران کوم شیان راباسي کوم خوراکونه ځینې تیاروي نو الله پاک فرمایي دا خو ما پیدا کړي دي سیبان خو څه دغې نه شي جوړولی کې جوړولی شي جعل فيها زوجين اثنين الله پاک موږ پیدا کړي دي په دا میوو کې دوه قسمه کم سے کم هره میوه دوه قسمه ده تروه میوه هم شته خوږه هم شته ژړه هم شته سپینه هم شته خو دا بازار له هندوانې راغلي دي څو قسمه هندوانې دي تاسو مازدیګر خلاصئ یو قسم کمرې هم درې څلور قسمه کمرې دي او د هرې یوې په خوند کې هم فرق دی یو تورې کمرې دي یو سپینې کمرې دي یو بیا کوچنۍ کمرې دي یو غټې کمرې دي بیا تکې تورې دي دغه یو قسم هندوانه ده نوم خو هندوانه ده لیکن اقسام مختلفه دي الله پاک فرمایي لیا دا معنا ده چې دا د زوجین څخه مراد انواع گویا که الله پاک فرمایي ما د میوو یو قسم نه دی پیدا کړی انواع مختلفه هم پیدا کړي دي کم سے کم دوه خونه هم وینې مثلا فرض کړه یوه نوع د میوې انګور دی د یوه نوع د میوې خټکی دی یوه نوع یې هندوانه ده دغه لږه استثمره څو انواع دي دا هر یوه نوع چې کوم الله پاک ما پیدا کړي ده نو زه داسې خالق یم زه داسې خالق یم بیا له تا سره حساب هم کولی شم غمي به نه کوې بیا نو دوزخ نشته جنت نشته موږ برمه ووهله ډول اول کال موږ برمه ووهله دوی ټنډه له خندا شین شي بس بیا چې برمه راوکړله قسم دی که طلاق اوس قسم نه چې طلاقونه شي او دا نن ځوانان چې کوم دي د فراق دی طلاق اچي په دا کې نه درې واره سړی طلاق واچي بیا دا د نکاح والا معاینه پر ده باندې حرامه ده او که حلال ویستلی بیا کافر دی بیا مسلمان نه دی بیا نو خام په دې ملا ما ته کافر یې هلکه درې واره طلاق ولوېدلی بیا معاینه و ځان ته حلال اسمله دی لکه پردی مادګي چې و ځان ته حلال ملي بیا کفر دی که نه دی دا هم کفر دی نو المرس برمه راوکښله طلاق دی که نرمه ول نه مهره ورته د ملایان دروغونه وګوره دوه فوټه کول وکړې بیا هلته لړمان چیرې دی لړمان دا خیال دا چې په دغه دنیا ده نو الله پاک جل جلاله انسان ته دا یایي ته څه له دوی نه قدر پیلوتي کوې ته زما و قدرت ته یې وار وګه زه څومره د قدرت والا یم خالي یو میوې چې کومې دي د دې مختلف انواع او د هغو مختلف خواص د هغو مختلف خوندونه او دا معنا ده چې نن سبا ساینس ګرسه دا هم معلومه کړه چې دا میوې چې کومې دي د هغو درختې دي دا درختې باقاعده نر و ښځه پکښې دي زوجین څخه دلته مراد دی نر و ښځه دا کجوره چې کومه ده د کجورې په باره کې په دا سعودي کې که ته خدای پاک بوتلې دا یو لوی باغونه دي زاړه باغونه دي یو دا کوچنۍ نوي کجورې لګېدلې وي دا نوي کوچنۍ کجورې چې کوم دي په دې کې یوه کجوره چې کوم یو ښځه وي یو نر وي دا نر چې کوم دی دا ښځه دا رنګه راکوږي محبت سره کوي باقاعده د دوی کې که په باغ کې نر و ښځې دواړه نه وي بیا باغ فصل هم نه کوي پاپیتا به تا لیدلي کېږي په داسې کېږي یو قسم درخته ده په دا کې یوه پاپیتا چې نر وي یوه ښځه وي ستا مو دغې لیدلي وي یو نر توت دی یو څوک دی اوس ساینس تحقیق کړی دی دا اسلام صحیح یایي نیمه یې بلکل نران دي نیمه یې بلکل څوک ښځې دي او که په باغ کې دواړه قسمه درخت نهالان ته نه ولګېد باغ به د ګډ برباد وي د زراعت چې کوم ماهرین دي هغه ورته دا ښیي نو الله پاک فرمایي وجعل فيها زوجين اثنين په دا میوو کې الله پاک دوه قسمه درې قسمه انواع مختلفه نر او ښځې الله پاک دا ما پیدا کړي دي بیا چې زه دومره زور لرم بیا دوباره ژوندی کېدنګه لا بیا چې کوم دی حساب کوانګه لا دوزخ خو چاته ورکوانګه دا بیا زما دپاره کوم مشکله خبره ده چې تاسو دغه ختنګه سوله یغشي الليل النهار الله پاک ته ودغه ته وګوره دا شپه چې کومه ده دا ورځ پټوي اوس ورځ ده چې څه وخت اوس ماښام 9 بجې سولې له 9 بجو څخه بعد سوکه رڼاګانې دي توره تیارې چې کوم د غوړو دي بیا تر سهاره پورې بیا 4:30 بجې راځي شل بالا 4 بجې راځي تر دا ټیم پورې تکه توره تیاره غوړېدلې دي بیا رڼا ده بیا یعنې دا هره ورځ شپه بدلول
ورځ بدلول دا کوچنۍ خبره ده. دا کم ساینسدان د دې دا ولري. ډاکټر عبدالقدیر خان صاحب ایټم بم جوړ کړی دي لیکن د یوه شپه هم نشي بدلولی په ورځ باندې، یوه ورځ هم په چا نشي بدلولی. د دنیا عظیم ساینسدانان چې کوم دي هغه دا کار کولی شي. نو الله پاک کې ته زما قدرتونو ته وګوره، زه تا ته دې دلایل نه یایم، ته به یو نشې د فزیک شپه خو نو غوبه هم لیدلی شي، ښځه هم کوچنی هم لیدلی شي، ورځ هم لیدلی شي. دا د شپې او د ورځې بدلېدل دا څه کوم دی؟ د الله جل جلاله د عظیم قدرت دلیل دی که نه دی؟ ان فی ذلک لآیات، په دې کې دلایل دي لقوم، د هغه قوم دپاره یتفکرون چې دوی فکر کوي. او بیا راسه د زمیندار یې الله پاک و زمیندار ته یو دلیل ورښیي، د خپل قدرت دلیل الله پاک و زمیندار ته ورښیي. الله پاک و فی الارض، دا ستاسې په مځکو کې قطع پلاټونه دي، متجاورات، او دغه پلاټونه چې کوم دي یو له بله سره همسایه دي. د خسنوب ځکه ده، له هغې خوا د خیزمان ځکه ده، له هغې خوایستان ځکه ده، د دولتین ځکه ده، له هغې خوایستان ځکه ده، دغه یو د پتاو ډګر دی. دا مځکې دي څنګ په څنګ سره پرتې دي. او وجنات، او دارنګه باغونه دي، من اعناب، دلته د انګورو باغ دی. وزرع، دلته کیسۍ ده د ټماټرو مثلا. ونخیل، دلته چې کوم دی د کجورو باغ دی. سنوان وغیر سنوان، او دغه د کجورو باغ چې کوم دی هغه دارنګه دی چې د نیمایي درخت چې کومې دي د هغو دارنګه وي چې یو ډډې وي. نیمایي درخت دارنګه وي، په بیخ کې یوه وي او بیا یې دوه شاخلې زره تلګي وي. دا په یوه مځکه کې شنې دي. یسقا بماء واحد، دا په یوه اوبه اوبهږي. د هغه مخکې پلاټ هم دغه اوبه دي، د هغې وروسته پلاټ هم دغه اوبه دي، د هغه بل باغ هم دغه اوبه دي. که د اوبو فرق ولاین ستا د اوبو په وجه باندې فرق پکې راغلی دی، نو اوبه خو یو اوبه دي. او که ته دا یې د هوا فرق دی، د خسنوب نو یوه هوا وي، په یوه خسنوب کې نو درې هواګانې نه وي که څه. که ته دا یې چې مثلا فرض یې کړ دغه چې کوم دی د تخم فرق دی، تخم نو تا نهالان راوړل له پلانۍ نرسري څخه چې کوم تا نهالان راوړي ول، نو د نهالان نو څه فرق دی؟ که د یوه سړي نرسري ده، یو تخم دی له یوه دوکانداره د واخیستی، لیکن دغه د یوه پلاټ ټماټر چې کوم دي هغه له تمامېدو وتلي وي، د هغه بل چې کوم دی یو ډکې ولاړ وي. د یوه باغ میوې چې کوم دی له تمامېدو وتلګي وي، د هغه بل باغ چې کوم دی کمې وي، د یوه خوږې وي، د یوه چې کوم دی بېکاره وي، د یوه غټې وي. دا فرق له کومې خوا راغی؟ الله پاک فرمایي دا زمیندار باید پر دې غور وکړي چې اصل کې څه دارنګه ده چې الله پاک جل جلاله چې کوم دی دا فصلونه، دا میوې، دا غټېدل، دا خوږېدل، دا تروېدل، تورېدل، سپینېدل، ژړېدل، دا د چا کار دی؟ دا د الله کار دی. او دا میوې چې کوم دي خالي په پاکستان کې نه دي، دا چې کوم دي په امریکا کې هم شته، په افریقا کې هم شته، په ایران کې هم شته، د دنیا په هره خطه کې شته. نو یو باغ نه دی، دا ټول باغونه الله پاک دارنګه شینکي، دارنګه یې لوی وي. الله پاک زه دومره زورور یم او ته بیا دومره زړور یې، ته یې اموش نو برمه ووهل لړمان نه وایي. ځان ستا لړمان، زه درته یم دا زما نبي دی، دا حق دی. زه درته یم دا زما قرآن دی، دا حق دی. دا زما دین دی، دا حق دا ومنه، که نه مغر کړې. نو الله پاک فرمایي دا ته زمیندار، اوس ما کله ورته ته دوی دلیل وایي ستا به سلمه په خلاصېدلی. نو ځکه الله پاک ونفضل بعضها على بعض في الاکل، دا بعض میوې ته موږ فضیلت ورکوو وجنو ته په الاکل، په میوو کې نیمای میوې ښې وي، نیمای بدې وي، نیمای غټې وي، نیمای کمزورګې وي، نیمای ډېرې وي، نیمای لږ وي. د نیمای فصل چې کوم دی یو د یوه سړي دغه باندې په خسنوب کې دغه چې کوم دی 100 ګونې ورپسې وکړې، د هغه بل چې کوم دی 10 وکړې. څه دی فرق یې څه وي؟ اوبه یو، هوا یوه، مځکه یوه. معلومه شوله چې دا د الله پاک شان دی، په مځکو کې هم فرق پیدا کړی دی او په اسمانو کې هم فرق پیدا کړی دی، په میوو کې هم پیدا کړی دی. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، په دې کې دلایل دي د قوم لپاره چې کم سے کم له عقله کار واخلي. دا خو د سکول غواړي، نه یو تعلیم غواړي، په دې باندې خو یو امي سړی هم پوهېږي. وان تعجب، الله پاک که ته په تعجب کې دوی ستا نبوت نه مني، قرآن نه مني، قیامت نه مني، د دوی ناشد نور هم شته. فعجب قولهم، د دوی دغه عجب کول هم شته. دوی اذا كنا ترابا، که موږ خالص ولو، انا لفي خلق جدید، بیا به دوباره موږ رازمندی کړو. بس ما کوم دی ناشده خبره ده. پرون ته خاري ولید، ورک ولید، زرې ولید، د دنیا په کونو کونو کې ولید، بیا راټول شولې، ته ځین پیدا شولې، نوم ده هم نه وایي. اوس د نوم ستا، اوس ستا سیمپل پروت دی، ستا ویډیو هم پرته ده، اډیو هم پرته ده. اوس دوباره ستا ژوندی کېدن کوم د مشکله خبره ده.
اولئک الذین کفروا بربهم بس دا هغه خلق دي چې په الله پاک باندې په خپل پالونکي خدای باندې کفر کوي واولئک الاغلال اوس دا ته بله خبر نه ده الله پاک د دغو خلکو ته به زه توقونه اچوم فی اعناقهم د دوی په غاړې کې د قیامت په ورځ باندې ټیک دی ما یې منه دی هم نه ده خبره که تا چېرته خدای خدایي نه ومنله د رسول رسالت نه نه ومانئ د قرآن حقانیت نه نه ومانئ له مرګه پس بندون نه نه ومانئ بیا نو د خدای په خدایي کې کمي راځي الله پاک کې مشکل نشته زما سره ستا دپاره دا توق شته چې تا و غاړه ترې واچوم او اولئک اصحاب النار او بیا به تاسو د اور خاوندان یاست الله زموږ ځینې وساتي هم فیها خالدون او په دا اور کې به بیا تاسو همیشه تر همیشه یاستئ ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة دا کافران به کله کله نبي اسلام ډېر نبي اسلام بیانونه ورته وکړل داسې عذابونه را روان دي داسې به په قبر کې عذاب وي دا طرف به په قیامت کې عذاب وي دا طرف وي دا طرف وي دا کیسې به ورته وکړلې نو دوی بیا لا خبر به ګس تنګېدل که نن سبا هم د ملایان خبر خلک نه اوري بس روان سي ښځاګانې ورته شروع کړي بس خلک په شروع کړي هغه ټایم به هم د نبي اسلام د خولې بېښې کولې کله به څه ویل کله به ګانې ورته شروع کړې کله به بل شی ورته شروع کړي نو نبی علیه السلام به ډېر پریشانه وي کله کله به دوی دا خبره هم کوله چې که ته رښتیا نبي یې ته عذابونه شته بس عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب مړه دا زموږ عذاب د زیات اسما ونړلي دغه نن راوله نن یې راوله عذاب راکړه که ته دوی مېړی ته اوس عذاب راوله نعوذ بالله دا خبرې مې کولې الله پاک دغه جواب ورکوي وایي ویستعجلونک دوی له تا څخه زرواري کوي بسیئتې د بد حالت قبل الحسنة تر ښه حالت ختم کېدو له مخه الله ښه حالت باید راوستلی تر اوس لا ښه ولاړه ده که جو بایډن یې که هر څوک یې ښه په جهازو کې سپور یې ښه شرابونه څښې ښې ډوډیانې خورې ښه ظلمونه کوې یو غټه باچي خدای در کړې ده ما یې خرابوه نو یقینا دا کافران په ډېر ښو حالتونو کې دا ټیم لیکن الله پاک و انسان ته دا ښه حالت ترې ټیم د هر شي خپل ټیم معلوم وي د هر شي خپل اجل وي نو الله پاک تر اجله د صبر وکړي بیا به دوی ته دغه هم معلومه سي دا د خدای عذاب شته که نه شته که د دوی وزړه ته نه لوېږي نو الله پاک بل دلیل یې وقد خلت من قبلهم المثلات نو د دنیا تاریخ نه وګوري د دنیا تاریخ دا رنګه راغلی دي اوس دا عاد او ثمود څه قومونه ول دا دوی غټ غټ خلک ول په تاریخ کې راځي چې دوی به که دا زموږ رنګه 15 کسان یې په شا اچولي وای لکه 15 کیلو ګوړې سړی په شا واشي دوی به دغه لوی سړی وي دا تر غټ غټ خلک ول نو الله پاک د دوی بیان بل ځای په قرآن کې وثمود الذین جابوا الصخر بالواد دا سمودیان چې کوم دي په دا غرو کې به کورونه جوړول دا ډبرې به تراشلې یو عجبه انجینیر قوم وي بیا دا نبي به دوی ته د عذاب خبرې کولې چې داسې هوا به راشي داسې کیسه به وي بس دوی بیا غارونه وکښل دا نن یې نغمونه وکښل ستا لکه دا ستا خبرې به په نغمو باندې نه ځو لکه نن سبا دا ایټمي جنګ په دنیا کې خدای دې نه کوي که وسي نو دا یورپي ملکونه چې کوم دي هغو د ایټم پروف چې کوم نغمونه دي هغه یې جوړ کړي دي و دا ته بیا خیال نشي خدای پاک دا ځمکه نه سره ښورولی شي دا غرونه هم هوارولی شي دا زما نغمونه هم ګارولی شي که ته ایټم استعمالوې زما خدای بیا هم خدای دی ما خو په ایټم باندې مړ کړې لیکن زما خدای به تا ته په دنیا کې هم عذاب درکوي په آخرت کې به هم عذاب درکوي نو دا دغو خلکو دا غارونه وکښل بس بله ورځ کوم دی هوا راغله قرآن کریم کې بل ځای په سورة الحاقه کې راځي نو دا هوا چې راغله سخرها علیهم 7 لیال الله پاک یو سړه تیز هوا باندې راغله پر دا قوم باندې پر دوی باندې 8 شپې وچلېدل لکه 8 شپې یو سوړ ځل وچلېږي و 8 ایام اته ورځې ولې او 8 شپې دا ځل پر دوی باندې وچلېدی دون تیز ځل وي چې دا خلک یې له مځکې وهل پر دا لوی لوی خلک دا پر دغو ځایو باندې مړول چې کوم خلک په نغمو باندې ننوتې د هوا به ننوتله دا سپېچ به کېدل سړی چې به دننه هغه بې د بند راتس کړل الله پاک دا رنګه عذاب ورکړي دا په قرآن باندې نو الله پاک ته څه د عذاب غواړې عذاب ډېر ګران دی دا خیره د خولې خبرې دي وقد خلت من قبلهم المثلات نو دوی د وګوري تر دوی له مخه هم عذابونه تر سوي دي د لوط علیه السلام له قوم حال وکړ د هود علیه السلام له قوم څخه حال وکړ د صالح علیه السلام له قوم څخه حال وکړ تکه سره ګرمي وله له تندې مړ کېدل بالکل در په دره ول نو بس ورځ راغله که دا اوس ورځ راغله سړې هواګانې چلېږي بس دوی کوچنیان
ښځې راځئ پکنک دی سړه هوا راغلګېدل له ګرمۍ مړه سولو ته دا اولس لاندې کښېنستل ګرد سره راجمع سول الله پاک اولس ته حکم ورکړي له دبین څخه اور باندې راشنه سوي دا ټوله قوم په چا باندې وسوي په اور باندې وسوي نو الله پاک فرمایي دا خبره خو بیخي د خطرې خبره ده چې سړی د خدای قدرت په دغه ځای نه مني چې نو که خدای عذاب راکړي نن دې راکړي دا نن الله پاک له تا سره ښه کړي دي معافي درته کړې ده بس صبر وکړه لیکن عذاب هم راتلی سي وان ربک لذو مغفرة للناس على ظلمهم دا الله دا قانون دی ته ډېر انسان ته بخشش هم کوي دی ظالم وي ګناهګار وي الله پاک ورته صحیح یو وخت بیا داسې هم راځي چې الله پاک بیا داسې کوم دی بیا عذاب ورکوي وان ربک لشدید العقاب لیکن د خدای عذابو ته دعوت مه ورکوه الله پاک جل جلاله څه کوم دی د سخت عذاب خاوند دی ویقول الذین کفروا دا کافران به ویل لولا انزل علیه آیة من ربی هغه که ته نبي یې نو یو معجزه خو راښکاره کړه الله پاک معجزې هغې څه ښکاره کړي دي سپوږمۍ ته اشاره کړه سپوږمۍ به ځله دوه ځایه شوله دغه ته خامخا ستا د خولې معجزه غواړي د خولې معجزه چې الله پاک نبي ته ورکړي خلک یې غواړي بیا قوم ځاته بیا پاتېږي نه نو ځکه الله پاک فرمایي ويقول الذين كلا دوی دا یای دا کافران لولا انزل عليه آية من ربه سلف دا محمد صلى الله عليه وسلم باندې معجزه نه نازلېږي الله پاک ورته انما انت منذر تخویرونکی د نبي په اختیار کې معجزه نشته په کوم چیز دی معجزه ښکاره کوي دا معجزه هم د خدای کار دی خدای نه ښکاره کوي نبي څه کولی شي نبي د خدای مخلوق دی د خدای بنده دی ولکل قوم هاد او بیا د هر قوم دپاره هادیان راغلي دي نبیان راغلي دي هغو ګرد نبیان چې کوم دی معجزې ورښکاره کړي دي لیکن قومو فرمایشونه کول پلانۍ معجزه راکړه پلانۍ بیا په الله پاک هغه معجزه ورښکاره کړله که هغه معجزه هم نه ومنله بیا هغه قوم ته خدای پاک یوه ورځ هم مهلت نه ورکړي لکه د صالح علیه السلام قوم صالح علیه السلام ته وویل ول دا لویه ډبره ده دا مورچه غونډۍ ده ته له دې څخه موږ ته دغه اوښه راوباسه دغه اوښه چې کومه د دغون پی کې ایسپړو دا ګرد کلي بس دغونې شنومبۍ وي دغونې مستي وي دا تر اوښ راوباسه اخر صالح اسلام مجبوره سوی و الله ته سوال وکړي الله پاک اوښه راوایستله چې راوایستله اوښه دارنګه اوښه ورسېده دوی کوم ویاله ولا کوم اوبخارې وي هغسې به اوښه ورغه پرې به اوبه یې څښلې او اوبه یې ګرد وڅښلې بیا یې وار سره وکړي یوه ورځ به د کلي اوبه اوښ څښلې یوه ورځ به بیا چا څښلې دا قوم څښلې دارنګه لوی اوښه ول دغونې پی کول دغونې شنوبی کوئ نو الله پاک ورته ویل اوس یې دا اوښه کار مه له راسئ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم دی نه وي دا اوښه چې څه وایاست دا د خدای د معجزې اوښه ده غرقه راسئ دردناک عذاب باندې راځي په دوی کې یو برتوار وایي دا قدار نومېدی یو د مور د پلار ازاري وي هغه چې کوم دي توره راواخېستې څه بدماشان مې خود نور ملګري کړي وي وراغلو دا اوښه چې کومه د زخمي کړه اوښه یې مړه کړه ته پورې الله پاک عذاب باندې راغی الله پاک فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله پاک بیا مدارنګه هوار کړ څوک یې په میدان بیا نه سوی پاته او الله پاک د چا انجام هم بیا نه ویلي چې ګوره امریکا به خوابدي سي به برطانیه خوابدي سي الله پاک د شي انجام ته نه ګوري الله پر هر چا زورور دی الله پاک د خدای له عذابو څخه وساتي خدای د زموږ کړي ګناهونه را معاف کړي